أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون رب د مخکې سردار چې مخکې آیات کې وفرمایل ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. د خلقو د عیسی علیه السلام خلاف سازش وکړو، د هغه د قتلولو او د هغه د شهید کولو. الله رب العالمین خفیه تدبیر وکړو د هغه د بچ کولو. الله پاک غوره تدبیر کوونکی دی. اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د عیسی علیه السلام بچ کول او اسمان ته ختل او د کافرو نه لرې کولو او هغه کسان چې د هغه تابعداري کوي د هغو مرتبه او مقام بیانوي چې الله رب العالمین به هغو له په دنیا کې هم عزت ورکړي او په آخرت کې هم. مخکې آیاتونو کې تیر شوي چې کله عیسی علیه السلام دعوت شروع کو نو خلق د هغه خلاف شو. عیسی علیه السلام دا خبره کړې خلقو ته چې ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآیة من ربكم فاتقوا الله واطیعون. یا خلقو زه تصدیق کوونکی یم د مخکني کتاب چې تورات دی، زه تاسو له حلالوم هغه څیزونه چې هغه تاسو باندې حرام کړی شوي دي. نو بعضې څیزونه داسې وو چې هغه دوی په خپله په ځان باندې حرام کړي وو. نو عیسی علیه السلام ورته وویل چې دا اشیا حلال دي، دا تاسو په ځان حرام کړي دي، د الله د طرف نه حرام نه دي. نو خالص توحید ته دعوت ورکړو، فتقوا الله واطیعون، د الله نه ویریږئ، عبادت یوازې د الله لپاره کوئ او زما تابعداري کوئ. نو خلقو د هغه خلاف شروع کړو، وی دی په هغه باندې قسمه قسم فتوی ولګولې، وی دا ملحد دی نعوذ بالله منها، او دی بېدینه دی، موږ د پلار نیکه د دین نه اړی، تورات کې دی تحریف کوي او د موسی علیه السلام دین نه مني او الزامات یې پرې ولګول چې د پلار نه معلوم وغیره. مخالفت شروع شو. نو دا مخالفت رو زیاتېده تر دې پورې چې د هغه علاقې په شام کې چې کوم دی کوم ګورنر و والي و هغه ته یې راپورټ وکړو. نو حکومت په هغه وخت کې د رومیانو او رومیان چې کوم دی مشرکان خلق وو، نو دی یهودو به خپلې فیصلې کولې خو د سزا اختیار دلته نه و چې چاله سزا ورکړي. نو دوی خو هغه خپل والي ته راپورټ وکړو ګورنر ته، لیکن هغه په خپله سزا نه شو ورکولی. دوی دا مطالبه وکړه چې دا عیسی علیه السلام د ګرفتار شي، دله دې سزا ورکړی شي. سزا دا ده چې دی دې پانسي کړی شي، بیا دې په پانسۍ باندې دی ژوند پاتې شي چې څوک یې راکوزوي نه، د خلقو دپاره عبرت جوړ شي. او د ده سره چې کوم تابعداران دي، د ده حواریین او د ده امتیان، دغه دې هم چې کوم دی هغه ووجلی شي، ختم دي شي. نو دا مطالبې کړوې. نو یو ځل یې دا مطالبه وکړه، نو هغه والي وویل چې دا خو په حکومت کې خیر دغسې کسان پیدا کېږي، نو د بغاوت حق چې کوم دی هغه نه جوړېږي چې ټول خلق د هغه خلاف راوځي. نو وی به خیر دی، دی به ټیک شي. نو دوباره بیا احتجاج وکړو او جلسې او جلوسونه دا وکړو چې موږ د دې سړي نه تنګ شوي، دی زموږ بېعزتي کوي د عیسی علیه السلام. نو دی د خامخا گرفتار کړی شي. نو هغه خط ولېږه مرکز ته، مرکزي حکومت چې او ته ووایي چې دا خلق مطالبه کوي چې دا یو کس پیدا شوی دی، د پیغمبرۍ دعوه یې کړ، هغه په تورات کې تحریف کوي او احکامات یې بدل کړه. نو اوس دی چې کوم دی بېدینه دی نعوذ بالله منها، دی نیول غواړي او دی وجل غواړي. نو ستاسو څه رایې ده؟ نو د هغه طرف نه ورته دا جواب راغی چې په یو کس په وجلو باندې امن راځي، نو تاسو دې مړ کړئ. نو د عیسی علیه السلام
د پاره چې کوم دی د ګرفتارۍ وارنټ جاری شو او پولیس به ورپسې ګرځېده. نو د ده سره 12 کسانو، هغو ته هم خطره وه، حوادین خاص کسانه او عیسی علیه السلام. نو دوی یو کوټې ته ورننوتله د حفاظت دپاره. نو د دې نه مخکې عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه د خپلو ملګرو ته وویل دا کسان ما وجني پرېږدي مې نه. نو څوک داسې شته چې هغه باندې الله پاک زما دا شکل واچوي او هغه زما په ځای باندې قتل کړی شي، شهید شي او په جنت کې به زما سره یو ځای او زه ما بچ کړي. نو د ده په ملګرو کې یو کس پیدا شو. بعضې وایي چې کوم کسان چې راغلي وو د ده د ګرفتارۍ دپاره پولیسه یهودو، نو په هغوی کې یو سړی داسې و چې په هغه باندې د عیسی علیه السلام شکل وغورځولی شو، بس بلکل هوبهو د عیسی علیه السلام په شانتې شو. دنده چې د کوټې ته ورننوتل نو هغه چت چې کوم دی الله پاک سوری کو. دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دی. هغه چت کې د عیسی علیه السلام بر اسمان ته الله پاک وخېجو. هغه کوم چې د ده شبیه و، د ده شانتې و، د ده مشابه سړی و، هغه ورغېد، هغه یې مړ کړ. نو چې هغه ووجه چې بیا فکر وکړو، سوچ وکړو چې دا خو که زمونږ ملګری نو بیا عیسی علیه السلام ته شو، که عیسی علیه السلام موږ وژلی نو زمونږ ملګری خو هم نشته چې هغه څه شو. نو بس ولکن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهما. دوی عیسی علیه السلام قتل کړی نه و، نه یې په سوری کړی و، لیکن دو ته دو باندې خبره ګډه وډه شوه. نو ګډه وډه شوې په دغه وجه باندې وه. نو دوی د ده په باره کې نو د خلقو مختلف نظریات او عقاید جوړ شو. یهودو خو وویل چې دا قتل کړی شوی دی. نصاراو وویل چې او دی زموږ په ځای باندې پوسولی شوی دی، دا عیسی علیه السلام زموږ دپاره قرباني ورکړه ده. د قیامته پورې څومره نصارا او عیسایان دي هغه ګناهونه کوي، نو د هغې د کفارې دپاره مخکې عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه خپل ځان قرباني کړ دی. نو اوس که موږ څه ګناهونه کوو نو خیر دی، هغه زموږ په ځای باندې وژلی شوی دی. او بعضې پکې صحیح دي، بعضې وایي چې نه عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه اسمان ته ختل دی. د مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه اسمان ته الله پاک خېژولی دی. دی نه چا قتل کړ دی، نه چا په سوری کړ دی. لکه وروستو چې صورت نساء ده په مایده په هغې کې راځي وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهما بل رفعه الله الیه، بلکې الله پاک دې ځان ته پورته کړ دی. دلته هم وایي رافعک الیه، زه تا ځان ته پورته کومه. نو دې بره ختل دی په دغه روایت سره چې هغه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه نه ثابت دی چې کوټې چت سوری شو او په هغې کې دی بره وخوته او د ده هغه ملګري چې و هغه کس چې د ده شبیه و هغه ووژلی شو. بره چې دی په اسمانونو کې نو په هغې باندې خو بېشماره احادیث دي. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه کتاب لیکل دی په دې باندې، دې مسله باندې 150 احادیث راوړي دي. هغه دا دعوه کړده چې دا احادیث متواتر دي. متواتر احادیث، متواتر هغه چې هغه د ډیرو خلقو نه نقل شوي، د ډیرو راویانو نه، او هغه په هغې باندې حکم لګول د کذب د دروغو دا محالي چې دا خلق دروغ وي. ټول خلق چې یو سړی دلته په دې مجلس کې یو خبره وکړي چې مثلا فلانکی سړی مړ شو، نو دې ټولو ته بیا سړی دروغجن نشي ویلی دا دروغ وي، نو به خبرې دغه شانتې متواتر دغه شانتې. نو د عیسی علیه السلام باره کې متواتر 150 حدیث دي چې دی بره په اسمانونو کې دی او بیا به راکوزېږي. او حدیث کې راځي چې زر ده چې په تاسو ته به عیسی علیه السلام راکوز شي، هغه به خنزیر قتل کړي او صلیب چې کوم دی هغه مات کړي. صلیب د دغه عیسایانو هغه دغه دی نقشه غوندې ده چې کراس غوندې چې دوه لرګي یو بل ته دغسې ودرېږي او په هغې باندې دو د عقیده چې عیسی علیه السلام په هغې باندې موږ ژوند کړ دی، پانسي کړ دی، پانسۍ هغه نو هغه به مات کړي چې پانسي مانسي نشته. زه باره ژوندی یم اوس راغلی یم دغه ستاسو پانسي دغه ماته به کړي. جزیه چې کوم دی ټکس هغه به ختم کړي. ټکس به ځکه ختم کړي چې په هغه وخت کې به هغه اعلان وکړي چې یا مسلمانان شئ یا جنګ ته تیار شئ. بس دوه خبرې به او اوس خو چې کوم دی هغه درې خبرې دي. دعوت ورکړي د اسلام، نو که څوک مسلمان شو ډېره ښه ده. دغه ونه کړي نو بیا دوباره چې کوم دی وایي ټکس او جزیه قبوله کوي. جزیه چې کوم دی هغه به ورکوي اسلامي حکومت ته، دا د حفاظت دپاره اسلامي حکومت به د دغه ذمیانو
حفاظت کوي په دغه روپو باندې. هغه د وس مطابق ډېر هم نه دي چې ډېر زیات مالداري په کال کې 48 دي دا دراهم عادت اخلي، چې د متوسط غونټي نو هغه نه 24 روپۍ اخلي درهمه، او چې کمزور نو هغه نه 12، او په هغه کې ځوانان چې کوم دي د هغونه اغوستی کېږي دا ټیکسونه اسلامي حکومت کې، د بوډاګان نه اغوستی کېږي، د دیني پیشواګان چې کوم دي هغه پادریان مادریان د دونه به هم نه اغوستی کېږي، د زنانو نه هغه نه اغوستی کېږي. هغه کسان چې هغه د جنګ والی ځوانان دي د هغو نه به دغه ټیکس او جزیه اخلي. نو په دغه وخت کې بیا ټیکسونه نشته، بس دوه خبرې دي، یا جنګ ته تیار شئ یا اسلام قبول کړئ. نو د هغه په وخت کې د عیسی علیه السلام په وخت کې بیا ټول خلک مسلمانېږي، په تمام دنیا باندې به اسلامي حکومت وي، هېڅوک به چې کوم دی کافر پاتې نه شي. خو د هغې نه وروسته بیا بل یو دور راشي چې په هغې کې به یو مسلمان هم پاتې نه شي په تمام دنیا کې. ټول لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله، حتى لا يقال الله الله. قیامت تر دې پورې نه قایمېږي تر څو پورې چې الله الله نوم وانه اغوستی کېږي. نو چې د خدای پاک نوم بالکل ختم شو، د خلقو د ژبو نه ختم شو، ټول خلق کافر شو. داسې دور راشي چې نبي علیه السلام فرمایي چې په دغه دور کې به خلق د خرو او د سپو په شان په یو بل په کوڅو کې په یو بل باندې دانګي. دغسې دور به راشي. نو بس قیامت چې کوم دی هغه به په شرار الناس باندې په بدترین مخلوق باندې قایمېږي، ټول خلق به کافر وي. نو د دغه واپس چې دی راکوزېږي او دا حکومت جوړوي، بیا څلوېښت کاله د هغه حکومت یې واده کوي او د هغه زامن پیدا کېږي چې د هغه یو نوم محمد دی او د بل نوم چې کوم دی موسی دی. دغه په هغې باندې بېشماره احادیث دي، دا د مسلمانانو عقیده ده. او نبي علیه السلام چې بره تللی معراج په شپه باندې، نو عیسی علیه السلام سره باقاعده ملاقات وشو، هغه هم په دغه جسم سره کوم چې د دنیا دا جسم دی په هغې، او دا نور پیغمبرانو سره چې ملاقات شو نو هغه جسم مثالي و، هغه خو په خپلو قبرونو کې په خپل ځای کې وی، نو مثالي جسم و لکه بل هغې سره ملاقات شو. ابراهیم علیه السلام سره ده، موسی علیه السلام سره، هارون علیه السلام سره، یحیی علیه السلام، دا مختلف پیغمبرانو سره ملاقاتونه شو. نو د مسلمانانو دغه عقیده ده. نو اذ قال الله، کله چې ووی الله پاک یا عیسی، ای عیسی علیه السلام، انی متوفیکا، یقینا زه تا پوره اخلمه، متوفیکا، ورافعک الی، او زه پورته کوم تا لره خپل ځان ته، ومطهرک من الذین کفروا، او زه تا پاکوم د هغه کسان نه چې هغه کافر دي، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، پورته کوم هغه کسان چې ستا تابعداري کوي له پاس د هغه کسان نه چې کافر دي، الی یوم القیامت، د قیامته پورې. ثم الی مرجعکم، بیا ما ته واپسي ستاسو ده، فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، نو زه به فیصله وکړم ستاسو په منځ کې په باره د هغه څه کې تاسو په هغې کې اختلاف کوم. نو الله پاک عیسی علیه السلام ته وویل چې زه تا پوره اخلم. متوفي که چې کوم دی د دې اصل ماده یو وفا دی، یو وفات دی. وفات مرګ ته ویلی کېږي، او وفا چې کوم دی هغه پوروالي ته ویلی کېږي. نیک سړی هغه دی اذا وعده وفا، کله چې هغه وعده وکړي نو وفا هغه پوره کړي. متوفي که باب تفاعل د جداوي سي، نو د دې مطلب دا ده ما اخذ شیء وافینا، یو شی اغستل پوره اغسته ده. او که د وفات نشي نو د دې معنا بیا دا ده چې زه تا وفات کوم. نو دلته د وفات معنا نه ده بلکې د پوره اغستلو معنا ده. او که د وفات معنا شي دام ټیک ده، خو په دې کلام کې تقدیم تاخیر دی. بیا داسې اذ قال الله یا عیسی انی رافعک الی ومتوفیک، ای عیسی علیه السلام زه تا ځان ته پورته کوم او د دې نه وروسته بیا وفات کوم په خپل نیټه باندې، چې کله ته واپس راشي نو په هغه وخت کې زه تا وفات کوم. دغه معنا هم صحیح ده. نو قادیاني چې کوم دی هغه مرزا غلام محمد قادیاني، هغه وایي چې عیسی علیه السلام هغه وفات شوی دی، ځکه الله پاک انی متوفیک زه تا وفات کوم. دا ترجمه خطا ده چې هغه وایي زه تا وفات کوم، بلکې زه تا پوره اخلم، پوره. دوی خو وایي چې دا دی ګرفتار کوي، نو د ګرفتارۍ نه منګه بچ کړې، ته منګه په خپلې قبضه کې واغستې، پوره واغستې، د دوی د لاس په تا باندې برده شو. دویمه خبر دا ده چې دوی چېرې دی قتل کوي، پانسي کوي. ورافعک، زه تا پورته کوم، زه تا نشي پانسي کولی، د هغې په خلاف کې دوی چې دا دو وشرموه،
بادشاه ته وی چې دا عیسی علیه السلام او د ملګری څومره دي دا دوله داسې عبرتناک سزا ورکړي چې دوی وشرمېږي. الله پاک مطهرک من الذین کفروا، موږ تا پاکو دا کسان چې کافر دي دو به خدای پاک وشرموي، تا به الله پاک سرخرو کړي. دوی چې دا کوم کسان چې د ملګری دي نو دوی له عبرتناک سزا ورکړي شي. الله پاک وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا، من ګرځو هغه کسان چې ستا تابعداري کوي له پاس هغه کسانو چې کافر دي. کوم کسان چې ستا تابعداري کړي ده نو هغه به د قیامت پورې د کافرو باندې اوچتي او د هغو مرتبه به غټوي. نو که لږه تابعداري کړله هغو هم او که پوره تابعداري کړله نو هغو هم. نو پوره تابعداري د عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه دا مسلمانان کوي. نو مسلمانان چې کوم دی په د دلیل په اعتبار د حجت په اعتبار سره دا اوچت دي د نور نه. او که لږه تابعداري کړله هغه پوره عقیده د هغو صحیح نه ده لکه عیسایان، نو هغه هم د یهودو نه الله پاک پورته کړي دي. نورو قومونو باندې هغه برتر دي، بدتر نه دي. ثم الی مرجعکم، بیا به ما ته واپسي ستاسو وي، نو زه به فیصله کوم په هغه څه کې ستاسو په هغې کې اختلاف و. نو فاما الذین کفروا، نو هر هغه کسان چې کافر دي فاعذبهم عذابا شدیدا، نو زه به عذاب ورکوم هغو ته عذاب سخت فی الدنیا والآخرة، په دنیا په آخرت کې. وما لهم من ناصرین، نه به د دوی لپاره امدادیان. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هر هغه کسان چې ایمان راوړل نیک اعمال کوي ویوفیهم اجورهم، نو پورا به ورکړي الله پاک د دوی اجرونه او بدلې. والله لا يحب الظالمین، الله پاک محبت نه کوي د ظالمانو سره. یو وخت به داسې راشي چې دا اختلافات به ستاسو په منځ کې ختم شي، الله پاک به قیامت قایم کړي او په هغې کې به دا ټول اختلافات او د دې تصفیه به وشي. کوم کسان چې کافر دي نو الله پاک به هغو له سخت عذاب ورکړي، کوم کسان چې مسلمانان دي نو هغو له به الله پاک پوره هغه بدلی ورکړي. الله پاک د ظالمانو سره محبت نه کوي. نو دا د عیسی علیه السلام په اړه کې چې بد عقیده ساتي، غلطه عقیده، دا ظالمان دي او خدای پاک به هغو له سزا ورکوي. ذلک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، دا واقعات چې دي دا لولو موږ په تا باندې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم. من الآیات، دا د آیاتونو د نښو د الله پاک نه دي، والذکر الحکیم، او د ذکر نه نصیحت محکم نه دي. په دې کې صدق د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی، ځکه دی چې کوم واقعات بیانوي نو هغه رښتیني واقعات دي او دا د الله د طرف نه دته وحی کېږي. دی خاص نو خبر، دا مخکني واقعات بیان کړي دي، د آدم علیه السلام واقعات، د نوح علیه السلام، د هود علیه السلام، صالح علیه السلام، وروستو واقعات د قیامت، د برزخ، د حشر نشر، دغه واقعات بیانوي. دا ټول الله پاک دته ښیي د وحی په ذریعه باندې. نو دې نه پته ولګېده چې دا پیغمبر دی. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، یقینا حال د عیسی علیه السلام د الله په نسبت باندې په شان د حال د آدم علیه السلام دی. خلقه من تراب، چې هغه پیدا کړی دی د خاورې نه، ثم قال له کن فیکون، نو بیا ووایي هغه ته چې شا فیکون، نو هغه شو، موجود شو. دا جواب دی د هغه نجران د وفد چې د صورت په اول کې موږ ویلو 80 کسان راغلي وو، هغو د نبي اسلام سره بحث وکړو. نو قسمه قسم دلایل هغو ته پیش کړی شو، هغو خبره نه منله. نو بیا هغو وی چې ګوره موږ خو یو چې دا عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی، دا مریم نعوذ بالله منها د الله پاک بیبي ده، دا د هغې نه پیدا شوی دی. اوس که ته وایې چې دا د الله پاک زوی نه دی نو ته یې موږ ته پلار وښایه، نبي علیه السلام ته یې موږ ته پلار وښایه چې د پلار څوک دی. نو دا آیت نازل شو چې د عیسی علیه السلام حال خو د الله په نسبت باندې د آدم علیه السلام په شانتې دی. تاسو موږ ته د آدم علیه السلام پلار وښایه ځئ یا مور موږ ته وښایه. د دوی خو لا مور وه، د مور نه پیدا شوی دی. عیسی د آدم علیه السلام چې و د هغه خو نه پلار وه نه مور وه، ما ته د آدم علیه السلام پلار وښایه. نو هغو چوپ شو، بیا غلي شو، بیا جواب نه. دا خو د خدای قدرت دی چې کله چې کوم دی هغه عام طور د مور و پلار نه بچي پیدا کوي، کله چې کوم دی هغه صرف د پلار نه پیدا شي، د سړي نه پیدا کېږي، او کله د ښځې نه پیدا کېږي، خاوني نه. نو د مریم خاوند نه و، د هغې نه عیسی علیه السلام پیدا کړ، او د آدم علیه السلام نه حوا چې کوم دی د ګسې پختۍ نه پیدا کړله، د سړي نه ښځه پیدا کړله. نو د عیسی علیه السلام او د آدم علیه السلام دا یو بل سره ډېر زیات مشابهت دی، دوی یو شانتې دي. آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړو، بیا ورته ووایي چې شا، نو هغه شو. نو اوس خاورې ته وګوره او انسان ته وګوره، خاوره بېجان شی دی، او انسان چې کوم دی هغه د غوښو، د هډوکو، د رګونو او د دې وینې، د دې هر څه نه مرکب
جسم دی، په هغې کې پوزه ده، سترګې دي، غوږونه دي، او په هغې کې چې کوم دی وینه چلیږي، ویښته دي. اوس خاوره چېرته خاوره چېرته انسان. د دې خاورې نه الله پاک آدم علیه السلام نه دی پیدا کړی، نو چې نه منئ نو بیا خو هغه هم مه منئ که نه. عیسی علیه السلام تاسو نه منئ نو بیا آدم علیه السلام نه هم انکار وکوئ، دا هم مه منئ. الحق من ربك فلا تكن من الممترین. حق چې کوم دی ستا د رب د طرف نه دی، فلا تكن من الممترین، نو مه کېږه د شک کوونکو نه. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، پس هغه څوک چې تا سره جګړې کوي په باره د عیسی علیه السلام کې، وروستو د هغې نه چې راغلی دی تا ته علم او دلیل، تا سره علم او دلیل شته، د هغې نه وروستو بیا خلق د تا سره جګړې کوي، تا ورته دلایل ټول پیش کړه او بیا هم نه منې، نو اوس دعوت د مباهرې دی. راځئ میدان ته به راوځو چې خیري وکړو. نو فقل ته ورته ووایه تعالو راشئ ندعو ابناءنا، راوببلو موږ خپل زامن، و ابناءکم ستاسو زامن، و نساءنا او زمونږ خپلې زنانه، و نساءکم او تاسو خپلې زنانه، و انفسنا و انفسکم او موږ خپل ځانونه او تاسو خپل ځانونه په خپله. ثم نبتهل، بیا به موږ مباهله وکړو، بیا عجزي به وکړو، خیري به وکړو. فنجعل لعنة الله علی الکاذبین، نو وبګرځو لعنت د الله پاک په دروغجنو باندې. نو نبی علیه السلام چې پوه شو چې دو خبره نه مني، نو بس دعوت د مباهلې دغه د نجران هغه وفد ته شپېتو کسان ته چې نه منئ، جو راځئ چې خیري به وکړو، چې خدا پاک څوک په حقه جو هغه بچ کړي، او چې څوک په ناحقه یې ته یې تباه برباد کړي. نو سهار بیا راځئ تاسو ځان خپله مشوره وکوئ، او دې میدان ته به د مدینې نه بهر یو میدان و هغې ته به راوځو. نبی علیه السلام علي رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها او حسن او حسین رضی الله عنهما دا یې راوویستله، دا د نبي علیه السلام کړه وه. خپلې بیبیانې یې نه دي راویستلې، هغه یې مناسب ونه ګڼله، خپلې بیبیانې یې راونه ویستې او دغه څلور کسان یې راوویسته میدان ته. بیا دوی کېنول، له پاسه په یو سازر خور کړو، د هغې د لاندې چې کوم دی کېنوله، او دې خلکو ته سوال جواب وکړو چې راځئ. دو د شپې ځان له مشوره وکړه دغه شپېتو کسانو چې دا په رښتینی پیغمبر دی، که د ده سره موږ دا مباهله وکړو نو غر کېږو، نو دا به نه کوو. نو مباهله یې ونه کړه. نبي علیه السلام وکړي چې دوی راوتی وی دی خیرې کړی دی، نو خدای پاک به دوی ټول تباه کړي، یو به پکې هم نه بچ شوی. نو بیا راغله نبي علیه السلام ته وایي چې موږ خیرې نه کوو، خو صلح درسره کوو، جزیه ټیکس بنو موږ نجران ته چې واپس لاړو، نو هلته هغه خلک به تاله ټیکس درکوي او صلح به سره وکړو. څنګه صلح به وکړو چې ته څه وایې په هغې به زموږ عملي. نو نبي علیه السلام ولګېده په دو باندې 20 اوښان، 20 اسونه، 20 زغرې، 20 توري او 1000 جوړې سالانه دا ټیکس کېښوده چې په کال کې به دغه ټیکس راکوئ ځئ. بس دو هغه ومنله، بیا به یې دغه ټیکس ادا کوه، په خپل ځای کې بیا پاتې شو. بیا وروستو چې حکومت د صحابه کرامو چې کوم دی هغه وسیع شو، فراخه شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې فتوحات نه دي شوي، ځکه چې څنګه نبي علیه السلام وفات شو په بار ربیع الاول 11 هجري کې، نو د هغې نه وروستو چې کوم دی هغه خلق چې کوم دی هغه مرتد شو، 70% خلق مرتد شو. په دې کې صرف درې کلي پاتې شو، 3 ښارونه، نور ټول خلق مرتد شو. یو باکا، یو مدینه، یو جواسا، دمام. هغه وخت کې بحرین او دا به ورته وي او اوس دمام وي. په دمام کې جواسا یو ځای دی، هغه خلک چې کوم دی هغه اوس مسلمانان پاتې شو، نور ټول کافر شو. نو څه کسان چې کوم دی هغه چا د نبوت دعوه کړو، څوک بالکل کافر شو، مرتد شو، هغه خپل جاهلي دین ته واپس شو، مخکې چې په کوم دین باندې هغې ته لاړه. او څه داسې و چې هغوی احکامات منل، خو د بعضې احکاماتو نه انکار وکړو، لکه زکات. دا زکات چې دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا د هغه سره خاص و. هغه ته حکم دا چې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهما. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی نه دا مال اخله، د دې لپاره چې د دوی د زکات اخله، د دې لپاره چې د دوی د مال پاک شي، او دوی ته دعاګانې کوه، ستا دعا د دوی لپاره سکینه او رحمت دی. اوس پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم موجود نه دی او نه د هغه دعا شته، او دا حکم په هغه پورې خاص موږ نه ورکوو. او بعضې کسان داسې وو چې هغو دا زکاتونه ورکول، خو هغه مشران چې کوم دی هغو نه پرېښو، لکه بنو یربوع یو قبیله وه، هغو دا زکات د مال را جمع کړو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته لېږه. نو په هغې کې مالک بن نویره د هغو مشر و. نو هغه ورته ووایي چې دا مه لېږئ، دا راکئ ماله، دا مال زه به په خپل ثواب دوی باندې تقسیموم،
او دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مدیږي بس هغه خبره ختمه شوې ده. اوس به موږ ځان له راټولو په خپل طریقه به ورکو. اوس دا زکاتونه چې ورکوي دا خلقه د ګډو بیزو د یا د نورو اوښانو او د دې یو اموال ظاهره دي او اموال باطنه دي. ظاهره دغه ګډې بیزي او اوښان او دغه څیزونه دي. باطنه چې کوم دی هغه پیسې دي، دراهم دنانیر دي، روپۍ دي. نو دا زکات اوس ځکه دا خلق په خپل مرضی باندې ورکوي چې اسلامي حکومت نشته. کله چې اسلامي حکومت نو دا به ځان نه ورکوي، دا به اسلامي حکومت ته جمع کوي، هغه به بیا په غریبانو باندې تقسیموي. نو بیا څوک غریب نه پاتې کېږي چې دا خلقونه زکات اصولي هغه حقدار ته صحیح طریقې سره رسېږي. ټول خلق بیا برابر خوشاله اوس خو خلق په خپل مرضی باندې څوک ورکوي څوک نه ورکوي. نو خلقو انکار وکړو زکات نه ورکوم. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل چې زه به د دوی سره جنګېږم. نو عمر رضی الله عنه ورته څنګه جنګېږي د دې خلقو سره؟ نبی علیه السلام فرمایي چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني اموالهم ودماءهم الا بحق. نبی علیہ السلام فرمایي چې ماته امر شوی دی چې زه د خلقو سره وجنګېږم تر دې پورې چې دوی لا اله الا الله وایي. لا اله الا الله ووایي نو په هغې سره دوی خپل مالونه او خپل هغه وینې هغه محفوظ کړي، مګر په حق سره. که چېرته دوی قتل وکړي نو په قتل قصاص کېږي، به که زنا وکړي نو بیا به رجم کېږي، که مرتد شو نو په هغې باندې به مړ کېږي. هسې خو دا خلک کلمه وایي، دغه خلک مسلمانان دي، دوی سره څنګه جهاد کوو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ووایي که دوی د نبي علیه السلام په زمانه کې زکات ورکو او څاروی ورکو او د هغې سره پړی هم ورکو، هغه پړی عقال چې کوم دی هغه ما نه منې کوي. نو تر څو پورې چې دا پړی نه یې راکړی د هغې پورې به هم زه دوی سره جنګېږم. نو بس اراده یې وکړه. نو جنګونه شروع شو. یو کال جنګونه شوي دي. په دغه یو کال کې چې کوم دی 60,000 کسان مړ دي. زه د مسلمان 1200 صحابه کرام چې کوم دی هغه حافظان عالمان دا شهیدان شوي دي. نور چې خدای خبر دی چې څومره کسان به شهیدان شوي. او د هغه طرف نه هم بېشماره کسان چې کوم دی د دغه مرتدینو نه هغه شو. دلته پکې مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوا وکړه، اسود عنسی پکې د پیغمبرۍ دعوا وکړه. یو ښځه بنو تمیم کې سجاح نومې و، هغه سجاح د پیغمبرۍ دعوا وکړه. نبي علیه السلام فرمایي لا نبی بعد، زمانه وروسته پیغمبر نشته. دا نه دي ویلي چې لا نبی بعدي، زمانه وروسته پیغمبر نشته، زه ستاسو پیغمبر یم. نو هغې د پیغمبرۍ دعوا وکړه. نو بس خالد بن ولید رضی الله عنه پسې لاړ چې هغه پوه شو چې اوس حالات بدل دي، پرېږدي مې نه، وتښتېده، بیا لاړه عراق ته. نو دا جنګونه وشو. بس خلق بیا تر دې پورې چې خلق بیا صحیح اسلام ته راغله. په حق نهج باندې راغله، کوم چې د نبي علیه السلام په زمانه کې و، نبي علیه السلام ته تللی و. نو ما دا خبره کوله چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې دغه فتوحات نه دي شوي. وروسته بیا فتوحات شروع شو د عمر رضی الله عنه په زمانه کې، بیا عثمان رضی الله عنه په زمانه کې. عثمان رضی الله عنه په زمانه کې خو صحابه کرام چې کوم دی هغه د افغانستان ته راغله، پېښور ته راغله، سوات، باجوړ، د سمې چې دې علاقو ته باقاعده صحابه کرام راغلي. دا حسن بصري رحمت الله علیه چې موږ یادو، حسن بصري دی غټ صوفي دی، وایي دا غټ صوفي دی، دی غټ مجاهد هم دی حسن بصري. دی هم راغلی په دې علاقو ګرځېدل پاکستان کې. دلته په دې پېښور کې چې غرماټۍ کې یو هغه صحابي قبر دی، سنان بن سلمه بن محبق حضري رضی الله عنه، غټ اوږد قبر دی او نور قبرونه دي ورسره. زه ورته تللی یم. دغه صحابي چې کوم دی هغه په 44 هجرۍ کې راغلی دی، عثمان رضی الله عنه دور حکومت و. بیا معاویه رضی الله عنه خلیفه شو، په هغې کې بیا فتوحات شوي دي. عمر رضی الله عنه په زمانه کې 22 لاک مربع میل او حکومت و د مسلمانانو. عثمان رضی الله عنه په زمانه کې 44 لاک مربع میل. دا غټ غټ ملکونه چې هغه نن سبا چې کوم دی هغه کافر دي، دا د مسلمانانو سره و. استرالیا او دا چین او دا ملکونه چې کوم دی دا مسلمانانو جنډې وې، بیا دا وروسته بیا د مسلمانانو د لاس ته وتې دي. نو نبی علیه السلام دې خلقو ته راشئ چې موږ مباهله وکړو، د الله لعنت به وګرځو په هغه چا باندې چې دروغجن. نو دوی موږ مباهلې نه کوو، خو ټکس به ومنو. نو ټکس یې ومنه. او د هغې نه وروسته ما خبر دا کوله چې وروسته بیا چې دا فتوحات وشو، نو بس دغه خلک چې کوم دی بیا په خپله مسلمانان شو.
نبی علیہ السلام خو فرمایلی چې اخرج اليهود من جزیره العرب، جزیره العرب نه دا یهود وباسئ. نو عمر په زمانه کې دا وویسته. اول د خیبر نه لرې کړه، خیبر کې او بیا چې کوم دی د شام او د فلسطین او دغه علاقونه لرې کړه. دا بیا وروسته په دې 1968 کې په 1969 کې راغله دا حکومت جوړ کړ د اسرائیلو او یو سوپر پاور چې کوم دی هغه جوړ شو. په خپله نه روسو امریکا او د برطانیه دا ورته ولاړ دی چې هغه لرې شي. اوس دوی جنګ وکړي که نه، اوس امریکا لرې شوې ده، جنګ کولی شي نشي کولی. الله دې دوی تباه برباد کړي. د مسلمانانو مرکز چې کوم دی هغه بند کړ دی بیت المقدس. ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان د حق دی. وما من اله الا الله، نشته دی اله معبود مگر یو الله دی. وان الله لهو العزیز الحکیم، یقینا الله پاک خامخا زورور دی، حکمت والا دی. فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین، چې تاسو مخ واړئ نو یقینا الله پاک پوهه دی په مفسدانو باندې. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک، که هر کله چې وی الله پاک ای عیسی علیه السلام یقینا زه تا پوره اخلم، ورافعک زه تا پورته کوم الی ځان ته اسمانونو ته، ومطهرک من الذین کفروا زه تا پاک کوم هغه کسان چې کافر دي، وجاعل الذین تبعوک اگر زوم هغه کسان چې ستا تابعداري کوي فوق الذین کفروا لپس دا کسان چې کافر دي الی یوم القیامت، د قیامت پورې، د ورځې قیامت پورې. ثم الی مرجعکم، بیا ما خاص ما ته واپس تاسو د فاحکم بینکم، نو زه فیصله وکم تاسو په منځ کې فيما كنتم فيه تختلفون، په هغه مسایلو کې تاسو په هغه کې اختلاف کوئ. فاما الذين كفروا، پس هغه کسان چې کافر دي، فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، نو زه به عذاب ورکم هغو ته عذاب سخت په دنیا او په آخرت کې، نه به د دوی لپاره امدادیان. واما الذين امنوا، هر هغه کسان چې ایمان راوړل نیک اعمال کوي، فیوفیهم اجورهم، نو پورا به ورکړي الله پاک دوی ته دوی بدلې. والله لا يحب الظالمين، الله پاک محبت کوي ظالمان سره. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، دا واقعات چې دي لولو موږ په تا باندې دی لره. من الآيات دا د آیاتونو نه دي، د الله د قدرت نه دي، والذکر الحکیم او د نصیحت محکم نه دي، د قرآن نه دي. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، یقینا حال د عیسی علیه السلام د الله په نسبت باندې په شان د حال د آدم علیه السلام دی. خلقه من تراب، پیدا ک الله پاک آدم علیه السلام د خاورې نه، ثم قال له كن فيكون، بیا ورته وی شا فیکون، هغه موجود شو. نو دغه شانتي عیسی علیه السلام د مور په ګریوان کې چې کوم دی هغه جبرئیل السلام پوکې وکړو او د الله په کلمه باندې، په کلمه د کون باندې پیدا شو. الحق من ربک فلا تكن من الممترین، حق چې کوم دی ستا د رب د طرف نه، نو مه کېږه ته د شک کوونکو نه. ومن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، پس هغه څوک چې هغه جګړه کوي تا سره په باره د عیسی علیه السلام کې وروسته د هغې نه چې تا ته راغلی د علم، فقل نو ته ووایه تعالوا راشئ ندعو ابناءنا، چې راوبلو موږ خپل زامن و ابناءکم، او تاسو خپل زامن، ونساءنا او موږ خپلې بیبیانې، ونساءکم تاسو خپلې بیبیانې، وانفسنا موږ خپل ځانونه، وانفسکم تاسو خپل ځانونه. ثم نبتهل، بیا به عاجزي وکړو، خیري به وکړو، فنجعل، نو وبګرځو لعنة الله علی الکاذبین، لعنت د الله پاک په دروغجنو باندې. ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان د حق دی، نشته معبود مگر یو الله دی، او یقینا الله پاک خامخا هغه زورور دی، حکمت والا دی. فإن تولوا، که د دوی مخ واړوي، فإن الله علیم بالمفسدین، یقینا الله پاک پوهه دی په فسادګرو باندې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت